نو یو ورځ موږ سرونه دواړو تازه خرې لیدو ماسوتن بوڅاړه وتړلو دواړه راځو تنګي ته دې کې پولیس مخې له راغلل نو وړاندې وروستي وو هغه رانه که زه مخکې یم او که هغه مخکې پته نه لګي خو ماسخوتن نه دغه شم خان ځای ته چې راورسېدو نو ما ته یې بیټري وویله 5-6 کسان دي پولیس ویلو که نه چې بیا هغه ته ووایي نه هغه هلته زما شان خېږي چې دلته ما ته ووایي زه د هغه شان خېږي نو بس اخره کې وروسته شو دا پرېږدی دا بل څه دي هلته که یو شان دي پیریان ورته ښکارېدی د پیریانو غوندې دغې راته جوړ کړې که نه تاسو خو شاعري تام ډېره کړې میرا اوس هم ډېره کړې وه د تعویزګرو پسې هم کړې که نه د تعویزونه چې کوم خلک یې دا پیران چې دي یا په خدای یقین وکړه دا خو د حقیقت خبر راته ځکه وکړه زما په خپله دا خلک ما ته ووایي تاسو ته عشق کړی دی وایي څوک په څوک یې په داسې عشقې چې عشق لرې وروستې دي باقی چې په شا ته یوه جینۍ نه ګورې استدان په پسې پسې چاقې نو میرا اوس ته ریچا وفا ونه کړه اکثر پروت په تاڼه کې د ناقې زه تا ته حقیقت ته عشق خبره کوم ته به که موږ د دې خلکو استادان یو نو خبرې خو ډېرې دي دا زما په خپله یو جینۍ خوښه شوې وه واده مې هم کړی دا نه چې ګینې مخکې ما ډېر په ماشوموالي واده کړی نو هغې کې یو مولا له راله ما یاره دغه شانتې بل داړه مې وچودو بس هغه کوڅه دغه راته ډېر ګران دي تللی نه شم نو هغه ما د باتۍ ولیکلې دا باتۍ نه داسې د کاغذ نه 6 باتۍ راکړې نو ما ته یې دا به په ښه شپه کې لاړ شي نو دا چې 3 د لوګیکۍ نو که دا د مرګ په خوب ودي که نه نو دا به تا د روزي به په الله به ورکه مازدیګر دی او لاړم شپه کې ما راوړم مې ټینګ کړ خو چې 3 باتۍ مې لوګې کړې که نه یو شپږ سپي راپسې راووته نو ریسار یې کړم اورې چا 500 چا کمیس مړل ته داسې کړم که نه سپو وایي ترانه لاړې زه دې پرېښودم یوازې حکم به دې مینه مې چازې ترانه لاړې زه دې پرېښودم یوازې حکم به دې مینه مې چازې ای ترانه لاړلې کمبختې اوس په کومه رانه تختې په مخ چې د کلونو راسې تیر سري د کلونو راسې د چا په مخ باندې دانې وي او هغه مایوسه شوي په علاجونو باندې قسم قسم علاجونه یې کړي د هغې د مخ نه تیر سري او دانې نه ختمیږي مروه گلو بیوټي کریم به په 15 ورځو کې تاسو له په ګارنټۍ رزلټ درکړي او د دې ټول پراډکټ ګارنټي ده که چېرې دې کار ونه کړو نو ستاسو پیسې موږ واپس دا کله چې د الیکشن دا دور شروع شي موږ پسې دا خلک رامنډې وي یو موږ سره به دا پیاڼه ټیم پاس کې بل وي موږ سره او موږ د خلکو سره دا منډې وو بیا هم والله چې پاشي په طرف هم نه پرېږدي نو دا دې پسې ما یو دغه ایستی وو وایي زه خپل لیډر پسې څه کار له لاړم ما ته یې ویې دلته څه کې زه خانیه ما یې نه تا له مې ډالۍ راوړې بیا په خندا شو چې راځه خانیه ما ویل یو زوی مې 14 پاس کړی ما یو زوی مې 14 پاس کړی وایي که نوکري غواړې زه راځه خانیه ما یې نه تا له مې یو ګډ راوستی وایي دې سره پکار دی یو بیزه خانیه ما ویل خیر د چپړاسي برتي که وی 10 لکه راکه ګینې وزه خانیه بس دغه زمونږ غالي دا حقیقت دی که نه موږ دا ټپې داسې نیمګړې شانتې کړي که ستا خوښې نو زه بیا داسې دا ټپې داسې په دې ډول دي چې دا په نیمه کې پاتې شوي دي وایي د سن نه مې غاړه یاري شوه چې ورکو شوم نو له خپې مې یخې ګلې شوې یغه شی د یار د لورې راغې بس هسې ته خدای بچ کړم نو یا ستاسو کوڅې ته به درځمه چې اسپې شته کو مړ دی یاره یا پیزوانه کوشه اوبه وڅښه ګینې دا پوز درته پکې سوړی یا اسمان ته لار د خطو نشته لیلا مجنون په درم پایا ختلی دي لیدل کتلی ښه پکار دي څوک چې سودا تر ژوندانه پورې کوي یې په قیمت هغه ونواله چې څه قابله د میوې نیولو وي ستا به دا یو کېږي لا دوه نو یې زما 13 کاله وشو غرق پې شومه یا هندوان د غوانو غوښې نه خوري مسلمانان د خپل ورونو غوښې خوري اوسنی داسې یارانې دي اشنا بیروري چلې خور ته واړوي تاسو خیال کړي که نه ټول هم دغه دوکې موکې دي دا وخت چې تېرېږي پکې که نه بې مطلبه یاري نشته
بې مطلبه څوک یاري نه دغه کوي دي که نه ما ته یو دغه تا چې ته ښه شان غزل یا دغه دی یو خیرګل یو غزل دغه کړی دی نو هغه داسې په دې ډول دی وی ما دا د صداقت تر پکې شته دی که نه نشته د شپې د یار دغه ما د جړلې دي که نه آیا شقه څه غمونه دي لیدلې دي که نه عشق څه غمونه دي لیدلې دي که نه عشق لا شوق شي چې سخته هر یو ورک شي عشق لا شوق شي چې سخته هر یو ورک شي پولې د په زړګي باندې ختلې دي که نه آیا عشق څه غمونه دي لیدلې دي که نه عشق څه غمونه دي لیدلې دي که نه دا عشق جواری د مالو سر دی که پوهېږې دا عشق جواری د مالو سر دی که پوهېږي تا مالو سر په دو باندې بیللی دي که نه آیا عشق څه غمونه دي لیدلی دي که نه عشق څه غمونه دي لیدلی دي که نه شباب زه وخت ګل یار په وصف نه مړېږم شباب زه وخت ګل یار په وصف نه مړېږم په اوس انداشنا دې څه لیکلی دي که نه عشق څه غمونه دي لیدلې دي که نه عشق څه غمونه دي لیدلې دي که نه او دا چورټه کې وی عشق خپل غوږونه دي لیدلې دي که نه کوږ مخ ته پینه کې دی کتلې دي که نه عشق خپل غوږونه دي لیدلې دي که نه عشق خپل غوږونه دي لیدلې دي که نه دا داسې اوږده پوزه دی کږه وږه تورې ده دا داسې اوږده پوزه دی کږه وږه تورې ده مچان دې په ګنجي سر بڼېدلې دي که نه عشق خپل غوږونه دي لیدلې دي که نه عشق خپل غوږونه دي لیدلې دي که نه د میراوس یو غزل مخکې دغه کړی و نو هغه موږ اکثر به په شریکه باندې جوړولو غزل به هم په شریکه جوړو او داسې ما ډېر سره زما دي میراوس سره دا یو غزل دا د ما ډېر خوښ و وایي ترانه لاړې زه دې پرېښودم یوازې حکم به دې مینه مې چازې ترانه لاړې زه دې پرېښودم یوازې حکم به دې مینه مې چازې هې ترانه لاړلې کمبختې اوس په کما رانه تختې تا چې په ما راوړلې خختې ما ته دې ویلې چې زه ستا یم دوکه بازې حکم دې مینه مې چازې یک کوې دوکې د ظالم لورې در نه به کټ کم زلفې ګورې په بې وپوشه میاندې بورې چې در نږدې شمه نو ته رانه په شازې حکم دې مینه مې چازې یا میرا اوس قسم چوټي روڼ دې که پوټي پوټي زه مچ وخورم چرګوټي موټ چې په خېټه شم نو ما سره به بیا ځې حکم دې مینه مې چازې نو پیر بابا نتلله په لارې مې ملګرې وه هلک د سلارزو و جینۍ د تې ملګرې وه نو پیر بابا لتلله یاره ناسته کرو لکې وه ما چې ورته وکتل ډېره پتو لکې وه جوړه پا قدم وه بشره د جادوګرې وه هلک د سلارزو و جینۍ د تې ملګرې وه مست مستانه کې به مست اداګانې وي مست مستې کتل یاره مست خنداګانې وي زه ورته حیرانم دا څرنګې راغلې وه هلک د سلارزو و جینۍ د تې ملګرې وه دغسې ثاني یاره نشته په جخان باندې شپه شوه د غم تېره ټوله یې وس خان باندې نو ما یې صفتو کو لایقه د سندرې وه هلک د سلارزو و جینۍ د تې ملګرې وه او تاسې دغه خو پکې نشو ویلی ګینې لطیفې خو غلطې مټې خو موږ نشو کولی که نه خو تاسو دا راته ووایه تاسو خو شاعري تا هم ډېره کړې میراوس هم ډېره کړې وه د تعویزګرو پسې هم کړې که نه دا تعویزونه چې کوم خلک کوي دا پیران چې دي یا په خدای یقین وکړه دا خو د حقیقت خبر راته ځکه وکړه زما په خپله دا خلک ما ته ووایي تاسو ته عشق کړی دی وایي څوک په څوک یې په داسې عشقې چې عشق لرې وروسته دي باقی چې په شا ته یوه جینۍ نه ګورې استدان په پسې پسې چاقې میراوس ته ریچا وپاو نه کړه اکثر پروت په تاڼه کې د ناقې زه تا ته حقیقت ته عشق خبره کوم ته به که موږ د دې خلکو استادان یو نو خبرې خو ډېرې دي دا زما یو په خپله یو جینۍ خوښه شوې وه واده مې هم کړی دا نه چې ګینې مخکې ما ډېر په ماشوموالي واده کړی
نو هغه کې یو مولا لرانه ما یاره دغه شانتي بل دا اړه مو چودو بس هغه کوڅه دغه راته ډېر ګران دي تللی نشم هغه ما د باتې ولیکلې دا باتې نه داسې د کاغذ نه شپږ باتې راکړې نو ما ته یې دا په ښه شپه کې لاړ شي نو دا چې درې د لوګي کې نو که دا د مرګ په خوب ودي که نه نو دا به تا د روزي به په الله به ورکه مازدیګر دی او لاړم شپه کې مړ اړه مې ټینګ کړ خو چې درې باتې مې لوګې کړې که نه یو شپږ سپي راپسې راووته نو ریسار یې کړم اورې چا پنسو چا کمیس مړل ته داسې کړم که نه سپو نو سارو پسې راله مې دا تا په سپو کړې کو په ښځه دې کړ دا راته وویل او که نه یو سړی خو چې مړ داسې ګپ دی خدای شته چې داسې یو د خلکو یو دغه غونته خلک ځان له پس دوکو پیسې پیدا کوي که نه نو دوی پسې تاسو شاعري کړې ده که نه نو د دې باره کې خو شته دی خو موږ ته داسې کاپو ماپو کې پرتې وي که نه دا نه چې نږدې نشته کړي م دې پسې شاعران یې پسې جوړې کړي او نو ما ته خلک وایي دا هلک چې جینۍ سره دا خبرې جوړوي او محبت کوي او دغه کوي که نه مې دا خو آسان کار دی وایي نه پوهېږم یاره چې دا مینه خلک څنګه کړي مړه آسان کار دی خو دا خو له یو بل ته چینګه کي مړه آسان کار دی خو دا خو له یو بل ته چینګه کي راشه ایوب یاره کبډي کوي میرا وسره زمستا جینۍ یم جنګېږم ولس سره جوړه یاره نشي چې یو بل ته سترګه برینګه کي مړه آسان کار دی خو دا خو له یو بل ته چینګه کي دا پخوا چې دی نو موږ داسې یو دغه کې ویلو یو کیسټ کې او ما یو فلم کې دغه کې کار کوو نو میراوس نو یو پاټې پاتې و دې چې ته دوبۍ ته تللی که څه نو هغې کې ما سوال کړی دی هغې ته شو ورته وي دی ډېر وخت شو یو 10 کاله وشو موږ نه مېر شوی دی نو هغه د کیسټو کې ایږ هغه اوس هغه کیسټ هم نشته دی نو د دې بنو یو جینۍ ده هغې هم خیرنې جامې چولي ما شلېدلې جامې او دغه مغه داسې چولي دي داسې لږ رغونته راته یاد ده او د جکې هم سره دا پاټ کوو نو ما په هغه جینۍ دغسې لاس ایښی دی سوال کوو لکه دلته سوالګري نه نو دغه شان سوال کوم نو اواز د میراوس او د نیلم دی نو په هغه کې ما ډبلنګ کړی دی نو سوال داسې وي راکه خدای دې وبخه یو لوټ زما په کار دی منګ تیار خواري او په حیا زمنګ سکار دی هغه جینۍ بیا کې ورکه دي که راکه خدای دې وبخه یو لوټ زما په کار دی منګ تیار خواري او په حیا زمنګ سکار دی بیا دغه جینۍ دغه راځي هر وخت په دلو لوټونه هم ګټو منګه وې ګټو په نره بیا بېغمه یې سټو منګه نو خلک دروغ وایي چې زمنګ وطن خوار دی منګ تیار خواري او په حیا زمنګ سکار دی منګ تیار خواري او په حیا زمنګ سکار دی داسې یو واقعه راته رایاده شوه د دې اتیان چې دي اتیان شرګړ اتیان دغه دی یو بوډا سړی راغی مازدیګر او میراوس پسې راغی نو هغه ورته یې چې زما د زوی واده دی د سعودي نه راغلی دی او ملګري هم د دغه ځای دي نو ورسره راغلي دي او ښه به خوشحاله را دی او دا لوی لاپې ماپې شتې لاړو یاره ځان سره پکې مجړم بوته مړه مونږ ډاټسن ډک بوته داسې نور ملګري مې راسره شو تماشه م شروع کړه مړه 12 بجې شوې او 500 روپۍ پکې لټولې شوې د شپې 12 شوې که نه نو زه ناست وم ما خو چې په هغه وخت کې داسې دغه نه کوو بس هغه لږ یو بس بیا چا پکې یې دا رور یې پاسوې اورې بس یاره زه یې پاسولم او ته پکې صبح وایه که نه بیا سې ناست دی بس ما دغه شروع کړم شاباسې کاکا مې داسې یو خزوان دی زه چې کم خواته نو ما سره روان دی د 50 شاباسونه بس جوړ شي د مړمشي خو پار دی که باران دی آفرین شپار دی دلې دلې دی خوش روجي باندې د هر چا ځوک سوران دی خلک خاموش شو ویم د خلکو په محفل کې دلته شمار نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي یا د خلکو په محفل کې دلته شمار نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي ویم جیب ته مو د 3 کالو منزل دی نن یا ماته شومان شوې یا څه چل دی نن خنده او شابسي باندې سکار نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي ویم خنده او شابسي به زه سبا وړم بچوله
په جیب کې جوړ لړم د ګوتې نه وړې پیسو له یا د میدان په دې لشل باندې نسوارم نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي او خلک راته وایي چې دوی وګټل زرګونه مری کې مې په چغو باندې شنه شل رګونه یا زمون خو د نیستی د لاسه بار نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي آتیش کسه د کټ په سر ولاړ او څوک ناست پیسې چې ورکوي هغه برستنو کې وي ملاس څادر یې چې راښکلې مې په اعتبار نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي ویم بس که مې راوسته دا مې پل کا چوټي پیسې نه درکوي څوک ځان نه مرې شلو چټي یار کس پیقې چې کوي موږ سره چار نه کېږي جیب ته مو یوې روپۍ له لار نه کېږي بس نور څه وینا غواړئ بس دا هم ډېر ښه څومره شوله تېز شوه دا ډېر دا یو تپوس تر بل کومه وایه تا به څه روزګار کولو تا ته مو وایي چې زه په غټه سطح د جوماتونو کاریګر یم د جوماتونو څنګه کاریګري جوړول منارې د منارو کاریګري هر یو شي زه جوړولی اوس هم کې اوس ته پرېښې بس اوس خو دغه کې عمر مې ور ټایم کې دی خو ځمه جومات چې راته څوک ووایي نو زه ځمه منارو کاریګري په خپله لرې لرې پورې خلک وي باجوړ ګنده و تقریبا ما کورونه خو ما ډېر ځای جوړ کړي ما تقریبا 55 کاله کار وکړه ګلکارۍ که نه کارې او په دې کې د شوګانو موګانو نه ډېر څه ما جبین سره پروګرام کړی نازي اقبال سره ما پروګرام کړی وخت ګل سره ما کړی اصف دادا سره ما کړی دی جلی شبنم سره ما شوی دا ډېر سنګران دي که نه کشبر سلطان دغه سره موږ ټولو سره دغه شوي وو لکه داسې خاص دغه دا توجه مې ورته ډېره نه به دا د خم کړي د هغې یو وجه بله د اخر کې د څومره سنګران چې دي اداکاران چې دي بیا اخري ژوند ډېر په عذاب وي په عذاب وي عمر یې په عذاب وي که نه نو زه خو خپل ځاني دغه قصب مې دی او ماشاءالله زه به خپل وس کوم چې څنګه د خلک د بنګلو کې دا ډیزاینونه مې نن سبا نوي جوړ زه په جوماتونو کې روباسم ما چې کم جومات جوړ کړی دی هغې له خلک ورځي ویډیوګانې ته کوي ښه باقاعده دغه سره زه خور یم شم ما تقریبا 55 جوماتونه جوړ کړل اوسه پورې او دا لګي اوس هم یو دو جوماتو کې کار مې دغه دی که نه نو زما خو دغه کاروبار دی او نور موږ دغه نه زمیندار یو او موږ په اصل زمیندار یو پښتانه خلک یو دا خو بس مې راوس چې تاسې په ټوکو ټوکو کې د شي نو ته ووته د هغه څنګه شوق پیدا شوی د میراوس څنګه شوق پیدا شوی نو دا هسې یو پته نه لګي موږ چې ماشومان وو که نه نو د ماشومتوب یو خبره را یاده شوه موږ پټي کې بوساړې تړلې موږ خو تنګي کې غورو مخکې څنګه بیا دا خپل پټي م څنګه ډېر وو موږ دغه مخه کې خراب شو نو یو ورځ موږ سرونه دواړو تازه خریلي دي ماسوتن بوساړه وتړلو دواړه راځو تنګي ته دې کې پولیس مخې له راغلل نو وړاندې وروستي وو هغه رانه که زه مخکې یم او که مخکې پته نه لګي خو ماسخوتن نه دغه شم خان ځای ته چې راورسېدو نو ما ته یې بیټري وویله 5-6 کسان دي پولیس ویلو که نه چې بیا هغه ته ووایي نه هغه هلته زما شان خېږي چې دلته ما ته ووایي زه د هغه شان خېږي نو بس اخره کې وروسته شو دا پرېږدی دا بل څه دي هلته که یو شان دي پیریان ورته ښکارېدی د پیریانو غوندې دغې راته جوړ کړې که نه هغه بیا دښمني هم تېره شوې وه که نه بس دا پکې راشي نو والله چې موږ اوس هم لا خلاص نه یو په دقیق کې لا لړزېږو روغه لا نه ده شوې نه هغه شوي دي نور راته لانجې جوړې دي بس هغې کې دغه نشو کولی خبرې نشو کولی که نه او خدای دې پکې خیر واچوي داسې موږ ټول خلک ته خو الله پاک د دښمنانو وساتي او بس زمونږ ټول مسلمانانو ټولو وروڼو ته دا هغه دی چې ښه اخلاق ښه دغه استعمال کړي نو دا ښه دي هر سړی چې په خپله ښه شو نو هر یو به ورته ښه ښکاري چې زه په خپله خراب یم نو بل هم راته خراب ښکاري که نه لکه دا دغه دی ماحول داسې شورو دی خپل ځاني مونږ زه چې پیدا شوی یم مونږ غلا غلطۍ نه دي کړی تر اوسه پورې جوارې مونږ نه دي کړی نه پیږو تر اوسه پورې نه چې چرس پوډر دا شي نه والله که یې پېژنو چې یا څنګه دي او څنګه نه دي بس بچي دې څه کار کوي بچي دې شته زما بچي هغه هم ګلکاران دي ودونه دې کړي ولا ودونه یې کړي ودونه خو دا نه یې رسېږي چې دې شپې ته نه پرېښودم اورئ ودونه یې کړي دي زما 5 زامنو 5 واڼه کړي او د میراوس چې دی نو 6 زامن دي
نو دغه درېو زامنو ودونه کړي دي او 3 لا پاتې دي دقسې دغه او لګېو نو بس اوس دغه خو د خپل ځاني زه راپروت یم املا مې کرک شوې ده که نه نو دې بل بیا چا ملګری مې هغه کار له بوتلم هغې ځای که راپرېوتم نو هغه ملا دوباره دغه شوه که نه نو بس د هغې نه زه لږ خراب شوی یم دا په دې دغه باندې خان او غریب دغه دی وای د خان خبره سپکوي د مالدارو وي د خوار خبره سپکوي د مالدارو وي درنه الله دا ټیکته وکنه غرق به یو تر هغې چې خرڅېږو پانه الله دا ټیکته وکنه وای دا ټیکته وکنه د خوار سړي پلخاله قیمت د سرو مال نشته یو ریال د خوار سړي پلخاله قیمت د سرو مال نشته یو ریال ختمه په پښتون کې شو لا وینا پښتنه الله دا ټیکته وکنه وای دا ټیکته وکنه هر غریب ایمان راوړی دی په خانه سره د قربان هر غریب ایمان راوړی دی په خانه سره د قربان نو کلکه عقیده لرو د لویو پتنه الله دا ټیکته وکنه د خان صاحب مدار کوو لکه د پلار چې نشو ګناهګار په مخ کې د پیرغونه ډو ویلی نشو نه الله دا ټیکته وکنه چې چېرته وي امیر کوو ورپسې ویر نو ځکه یې تصویر لګولی وي کوټه کې دننه پچنه الله دا ټیکته وکنه د غټو خلکو دا تصویران هم خلکو کور کې لګولي حالانکه دا مکروه دی دا خشیني د پردي سړي تصویر نه چې خپل هم نه یخه که نه تالی تکړو نظر د خان صاحب د در په خېټه یو نهار وایي په کوڅه کې د خان وخت شنانه الله دا ټیکته وکنه قدرمنو دا د میراوس رورو دواړه جوړم دي هم شکل د په شکل کې خو هیڅ فرق نشته او نه په آواز کې فرق شته چې دا میراوس خبرې کوي او که د هغه رور دی دواړه جوړم دي هم شکل هم دی او په یو ورځ پیدا شي مشر در کې کم یو میراوس وکړو ته نو زه خو تا ته یم چې په دغه باندې د عمر په دغه باندې لکه زه مخکې شوی یم دنیا ته مخکې راغلی مخکې او داسې عالمانو نه اورو چې دا کم وروسته وشي دا مشري دا مشري عالمان وایي چې کم وروسته وشي دا مشري دا مشري لکه د هغوی دغه وینا موږ عالمانو سره ډېر زیاته کینو را کینو خبرې تپوسونه هر څه ته کوو دا زمونږ خوښ دي خپل ځاني زمونږ والله چې بل ورځ میراوس باندې یو عالم بیان کړو نو زه هم د دوی دې پټکو ته زمونږ سلام دی چې بس دا نه دغه مونږ غریبانه خلک مونږ به چا سره څوک او دا نه دغه زمونږ وکړه ښه ده جنازه تاسو په خپله به بولدي دي کتلي به مې یعنې مونږ دا کم از کم د 12,000 کسان به برابرېدله نو مونږ د چا رسیو خو بس دا خدای دې د خلکو سره خوب کې مونږ هم ته خوشحال وو د عوامو نه د حکومت نه هم خوشحال وو د هر چا نه مونږ سره بس څوک چا څه داسې خاص دغه نه یې کړی بس بعضې وخت کې پکې راشي دا پته دغه هم پکې راشي که نه او نور څه داسې خاص نشته چې موږ قدرمنو دا د میراوس د رور ټوکې ټکالې د سره موږ لږ شانته ګپ شپ ولګو د ټوکې ټکال هم تاسو شریک کړي د دې سره ما شهید خان شهید له اجازه راکړي د الله پامه